نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وعن أبي درداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة رواه أبو داود والترمذي تعاون کوي په نیکو کې د یو بل سره او په پرهیزګارۍ کې او تعاون مه کوئ په ګناه کې په تجاوز کې د الله نه ویریږئ بېشکه الله سخت عذاب ولري سورة مائده آیت نمبر 2 ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی زه تاسو ته خبر نه درکوم په یو ډېر غوره عمل باندې په اعتبار د درجې سره د روژې منځ او صدقې نه نفلي وویل دوی چې بلا نبي علیه السلام فرمایل له دوو کسانو په منځ کې چې لرېوالی راغلی وي او جوړ راوستل او یو ځای کول او اصلاح کول او په ان فساد ذات البین ځکه چې د دوو کسانو په منځ کې چې ورانه راغلي ده او تب کی خورانه راولي یا به کی ورانه راولي نوی جدید ابتداءً نو هي الحالقه دې ته خرون کې عمل وي او بیا نبی علیہ السلام فرمایل دا یختنه خري دین خري دا حدیث ابو داود ترمذی ابن حبان نقل کړي په سند صحیح سره تعاون البر والتقوى پدې کې د دنیا هر شعبه او هر طرف راځي په دوانو طرفینو د ټول غټ تعاون په نیکۍ کې او تعاون چې کوم دی نو عدمي تعاون په ګناه او تجاوز کې دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا ټول نو اوچت تعاون دی د انسانیت سره ټول نه خېګړه دارا چې ته امر بالمعروف کې دا تعاون البر والتقوا شو او نهي عن المنکر کې نو دا عدمي تعاون شو په ګناه کې او د دین اوچت کار بل نشته په دې وجه باندې چې بني اسرائیل کله امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرې خودلو نو پاوی باندې قسم عذابونه رااله او د ذلت سره مخامخ شو اوس امر بالمعروف او نهي عن المنکر خو زموږ پر وطن کې په مختلفو شکلونو صورتونو باندې کېږي او هر څوک کوي وایي یو سړی وایي زه امر بالمعروف نهي منکر کوم ښه خبره ده لیکن زموږ په وطن کې ټول غټ مرض او غټه بیماری چې هغه د امر بالمعروف او نهي منکر د پاره یو غټ رکاوټ دی نو په خپل امر بالمعروف او نهي منکر والا چې دا کومه په خپل امر بالمعروف او نهي منکر والا ځان ته وي کنه د دوی د لاس رکاوټ دی هغه عوام او غوسه ټکه منی یا بنه منی لیکن دا کم خلق چې دا عمل کوي نو یو طرف ته دوی وایي چې موږ تعاون البر والتقوا کو ولا تعاون الاسم والعدوان کو سره د دین دوی په شکل او صورت امر بالمعروف او نهي منکر کې دوی تعاون شیطان کوي د شیطان تعاون کوي او داغه وجه سره داغه غټه وجه دارا چې که فرض کې وسړی دی هغه نیکی کار کوي
دې د هغه خپو ته یا ګیټۍ وراچي یا د هغه ټیک خبره غلطوي، د هغه ټیک خبره غلطوي، الټه کوي، یا په داسې یو شکل او صورت باندې خپل ځان پیش کوي لکه چې د پیغمبري یا د صحابي، د ټولې خبرې ټیک دي. قسمه قسم خلک دي، څوک ټول شپه ورځ لګیا دي، خانه تقریرونه لګولي دي، خلک یې دماغونه خلاص کړو. دام امر بالمعروف و نهی عن منکر دی. و دا په کوم ځای کې دی؟ عبدالله زوی د مسعود رضی الله عنه له صحیح بخاری حدیث ته خلک پسې راله ورته ویل چې موږ ته روزانه تقریر کوه. هغه ورته دماغ هم خراب دي، تاسو ته روزانه تقریر کوم؟ هغه ته انکار وکړو چې نبی علیہ السلام به زموږ خیال ساتو، کان رسول تخولنا، څنګه چې تاسو خیال ساتما دغه شادي به نبی علیہ السلام زموږ خیال ساتو، د بیمار، د رنځور، د وقت، د نا وقت، د ټولو خبر به خیال ساتو. او موږ چې نو خانه بل کار نه دی، پونګیم لګولې دي او بس چې څومره تیزولی شي تیزوه، د دې لپاره که څوک پوهېږي که نه پوهېږي خو اناره یې کوه، چغې وباسه، څوک پوهېږي او که نه پوهېږي، شپه ورځ به لګیا یې. دا امر بالمعروف نهی عن منکر دی که نه، سنت نه خبرې. او که ته وایې چې هلکه د جمعې په ورځ خو تقریر نشته دی، بلکل نشته دی. عبدالله ابن عباس مې په 2 ورځو کې یو تقریر کوو خلکو ته، زه په 2 ورځو کې یو تقریر کوم خلکو ته، د عبدالله ابن عباس په مسلک باندې. چا په 2 ورځ باندې خلکو ته بیان کو، یو سبق دی د قرآن درس دی، چا 5 ساعت 20 منټه نیمه ګنټه دا به روزانه کې درس حدیث 10 منټه 5 ساعت 20 منټه نیمه ګنټه دا به روزانه کې دا فرض دی. او ته شپه ورځ لګیا یې، نو دا کوم امر بالمعروف و نهی عن منکر دی؟ ته اول په دې باندې سوچ وکړه وروره چې ته دا څه کوې، نو دا کوم یو طرف ته په سنت باندې روان یې او بل طرف سنت خلاف روان یې. کم کار پیغمبر نه دی کړی، صحابو نه دی کړی، هغه ته کې اصل خبر هم دا چې په خپله باندې غټ رکاوټ یو دې خبرې ته که نه. په مخ د ځمکې تعاون البر والتقوا ولا تعاون الاسم والعدوان، د امر بالمعروف و نهی عن منکر نه اوچت شی بل نشته. چې یو سړی وایي زه په نیکو کې تعاون کوم، په پرهیزګارۍ کې تعاون کوم، او د ګناهونو کې تعاون د چا نه کوم، د امر بالمعروف و نهی عن منکر دی، د خپل اوس مطابق څومره چې وس دی، څومره چې سوله ورځي، دومره دې خبره کوي چې دا کار کوه دا مه کوه. خو چې په کومې خبره ته نه پوهېږي نو د ځان نه چې پکې قصې مه کوه، هسې متلي باندې کوي. نو په مخ د ځمکې باندې امر، ولې په امر بالمعروف سره معاشره جوړېږي، په نهي عن المنکر سره معاشره جوړېږي، او دا د معاشرې سره ډېر لوی تعاون دی، ډېر لوی تعاون. ته یو سړي ته وایې چې هلکه زکات ورکوه، نو د یو غریب کار دی برابر کو، اب غلا نه کوي، اب جاړي نه او فریاد نه کوي، اب بل چاته محتاج نه سوال به نه کوي، لوی تعاون دی وکړو. یو سړی دی ته وایې چې بیمار دی قرضدار دی، د سره امداد وکړه، تعاون سره وکړه، او په نورو قرضو کې نه ډوبېږي، انډر پلی به نه کوي، او پردې نه بچ شي، د هغه بچي به بچ شي، د هغه چې کومه دی ټول کومه عزت دی هغه بچ شي. دا ټول غټ تعاون دی په نیکو کې. امر بالمعروف نهی منکر په هر شکل په هر صورت باندې خو ټیک کول، د حدودو مطابق کول. دا مطلب چرته نه دی چې تش او خلقو ته आवाज رسول، وای आवाज ورسول څوک پیږي او کنه پیږي. نو یو وخت ورځو کې لوډ سپیکر باندې مچ دا سړی سوی چې ما ورته دا غوږ چې کوم دی نو دا ته یو 10 منټه برابر کو چې دا شی سوی، هغه تشاناره کو تشاناره نه په خارج کې څوک پیدل او نه په باطن کې څوک پیدل. نه د لوډ سپیکر څه مطلب شو، دې څه پیدا شو؟ دومره انداز باندې خلک خو پیږي کنه، دا غي خپل یو خپل حد بندي را مقصد خدا نه دی چې ته تیز کته چې را دي د پاره د بل جمعه لوډ سپیکر په بن شي، یا دا چې زته شو خلکو ته چې ما आवाज کوي دومره تیز دی، په لوډ سپیکر کې بیا دا غي نه تیز دی. نه د دې لحاظ بساتئ کنه. دوه خبرې چې سړی ته وکي هغه به پوه شي، دا ډېره غټه خبره ده. د یوې غلطۍ نه سړی منې شي، دا ډېره غټه خبره ده. د یوې ګناه نه منې شي، دا ډېره غټه خبره ده. نو لہذا تعاون البر والتقوا کې امر بالمعروف او نهي منکر دا ټول نه اوچت کردار دی. دویم نمبر د ټول نه اوچت شی په امر بالمعروف ورپسې تعلیم او تعلم.
تعلیم او تعلم په امر بالمعروف او نهی منکر پسې دویم نمبر عظیم کار دی چې تعاون البر والتقوا په نیکو کې او پرهیزګارۍ کې چا سره امداد او تعاون کې او په ګناهونو کې تعاون نه کې نو ته په خپل باندې زده کړه کوه او بل ته خود نه کوه. کله چې ته په خپل زده کړه کې ځان به پیژنې، کله چې ته بل ته خود نه کې معاشره به جوړې، چې ځان له زده کړه کې ځان به جوړې او چې بل ته خود نه کې معاشره به جوړې. مخکې ما تاسو ته ویلو اول په تقریر کې خبره وکړه چې دا زمونږ مدرسو کې مونږ چې کوم نظام دی دې ته مونږ درسي نظامي وایو. درسي نظامي ورته ولې وایي؟ درس نظامي ورته ځکه وایي چې نن ډېره زمانه مخکې یو ډېر اوچت انسان، یو لوی بادشاه او اختیارمن گورنر او ورسره ولی الله نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه هغه مدرسه جوړه کړه، مدرسه نظامیه. سلطان صلاح الدین ایوبی د هغې بهترین شاګرد و، یعنی مدرسه نظامیه. په هغه مدرسه نظامیه کې هغه تعلیم سلسله روانه کړه. په هغه وخت کې د بجلۍ دغه بجلۍ هم نه و، لایټ هم نه و، لاټرین هم نه و، ډېر کمی و، ډیوې وې. خو په هغه زمانه کې هغه طالبانو ته یو سیستم برابر کو، د پانوس سیستم د رڼا دپاره. نو څه وخت بعد چا ورته شکایت وکړه لکه ټوله دنیا یې که نه ګوته خو بل چا ته څوک نه نیسي، خو جومات کې که چڼي منډه وواله که نه دا بس چڼې ته ګوري، لیکن په خپل کور کې چې هغه نوسی په دې اوږو ورخېږي په دې سټ ولخپک دي نو دی بیا غږ نه کوي. ځکه چې هلته بیا د انګور نه هېرېږي، د زوی نه هېرېږي، د دې نه به هېرېږي. نو چې دا ماشوم دی خو دا بله ماشوم دی که نه، پوهې که که نه ښه خبره ده، پوهې کول ښه خبره ده. دا ماشوم په غږ کې راونیسه ورته وایي چې بچیا دا جومات دی، جومات کې داسې زندګي تېروه، داسې کار کوه، داسې کار کوه. نه ته چې بس چتېږ راغلی کې دا وړو جومات وران کو، ستا وړو جومات وران کو. ته هغې دغه کولی شې؟ دغه وکړه که نه. نو ګوته همیشه دپاره چا ته ځي؟ چڼي ته ځي، طالب ته ځي، مولوي صاحب ته ځي، قاري صاحب ته ځي، امیر صاحب ته ځي، بل چا ته ګوته نه تاویږي چې هغه بل شی هغه دومره میلو چې دی هغې ته ولې ګوته نه نیسې؟ هغې ته څوک نه وایي ځه. یا خو به د ځکه څه نه وایي چې هر څه سړي زامن نه دي ځکه به څه نه وایي، ځکه چې دا به ته ښه ښکاري، دغه وجه به ځه خیر دی. نو هغه ته هم شاید شکایت وکړو چې تا دومره پانوسونه لګولي دي، دومره خرچې پې کوې او ننګر چلی، طالب په ګیو هم نشته دی. هغه حیران شو چې دا څه خبره ده. هغه بس راووتلو، بس سیده ساده شډلو بډلو جامو کې د شپې راووتلو. چې راغی مدرسې ته، مدرسه کې سبقونه طالبان خو یې لګیا دي. دی یو طالب، یو کشر طالب دی، هغه له ورغی، هغه خپل کتاب ګوري، دی ته بچې ته سبق ولې وې؟ اوس هغه ته څه پته ده که نه؟ ماشوم ته خو پته نه لګي که نه. ماشوم خو هغه نه بابا پیژني او نه بادشاه پیژني، دې نو خبر نه. او تل بابا وایي خپل تنګول مه کوه، زما وخت سره خراب دی، ایسته ځه. دا پته ورته نه شي چې بابا چې کوم دی بادشاه دی. هغه ورته ویل چې بچیه نه ته سبق ولې وې؟ ته به ما نن جواب راکړې. ده ته هم پته ولګېږي چې یاره بابا هم د پاڅېدو نه دی، خامخا جواب غواړي. هغه ورته ویل بابا زه علم د دې دپاره زده کوم چې زه په دې الله وپېژنم، او چې الله مې وپېژندو ځان مې وپېژندو. بس د دې دوه ټکو دپاره علم زده کوم چې په دې زه ځان وپېژنم او الله وپېژنم. نو په علم باندې سړی ځان پېژني، چې ځان دې وپېژندو ته روغ شوې، او چې بل ته دې وښودو بل ته، نو معاشره دې روغه کړه، معاشره دې روغه کړه، د فساد نه دې بچ کړه. نو چې ځان دې وپېژندو الله دې وپېژندلو، نو بس ته خپل حق هم پېژنې او د الله حق هم پېژنې، بس بیا به په تا کې ورانې نه وي، تا کې یو بغاوت نه وي. هغه ویل ښه لکه ته علم د دې لپاره کې چې ته پې ځان پېژنې او ته پې الله پېژنې. اجرانه سال دی ټول خپل وزیران، خپل عمله ټول ماتحت یې راغونډ کړه، ورته یې وویل چې یاد ساتئ چې زما مدرسه په 100 کالو کې داسې یو هلک پیدا کړئ لکه دا بیګا چې کوم هلک ما دې تاسو راولئ. هلک یې راوځئ که دا خو بادشاه صاحب بیګا ما خبرې کولې، وایي چې داسې یو هلک په 100 کاله کې دا مدرسه پیدا کړي زما دپاره پوره دی.
زما دپاره دا یو پوره دی. او امام بدرالدین عینی عمدة القاری کې یو حدیث نقل کړی دی، صاحب د تحفې نقل کړی دی بازار په حواله باندې، چې پروردګار حکم وکړو فرشتو علم معلوموي، دا معلومات هم کوي چې دا انسان چې کله په دې صفت باندې دی څومره قدر دی، ولاړ شي پلانکې کله ختم کوي. فرشتې لاړې واپس راړې، پروردګاره پای کې خو یو ماشوم دی هغه قرآن سبق وایي دی یو قاري صاحب نه، په ټول کلي کې صرف یو قاري صاحب دی، یو ماشوم دی، هغه ماشوم ته قاري صاحب سبق وایي. وایي سبق ورته وایي څه وایي؟ پروردګار ستاسو کتاب وایي. وایي زما کتاب وایي که نه؟ ویل او وایي چې زما کتاب وایي څنګه پې عذاب نازل کوم؟ چې زما کتاب وایي څنګه پې عذاب نازل کوم؟ نه چې به دې کلي زه عذاب. نو ثابت کلی د یو قاري او د یو ماشوم د سبق نه دا بد شو. په دې وجه باندې امر بالمعروف و نهی منکر نه پس تعلیم او تعلم، درس او تدریس د قرآن او د حدیث دا اوچت تعاون البر والتقوا دی. دا په معاشره کې د نیکۍ او د پرهیزګارۍ اوچت امداد دی د یو بل سره، او دا د ګناه نه بچاو دی او د ګناه امداد نه دی. ځکه چې په تعلیم تعلم باندې سړی څه کوي؟ اول پې ځان پېژني، الله پې پېژني، او بیا پې جهان پېژني. چې ځان دې پېژنې ته محفوظ شوې، ته شرري نه شوې، فسادي نه شوې. او چې دا تعلم دې متعدي کو بل ته دې وښودلو، نو معاشرې له دې امن ورکو، معاشرې له دې امن ورکو، نو معاشرې له امن ورکوي. دویم نمبر دا امر بالمعروف و نهی المنکر نه بعد تعلیم او تعلم دی. دریم نمبر تعاون البر والتقوا، انذار المدین المعاصر. یو سړی د تنگ دسترې ته په دې مه مجبوره کوه چې د هغه نه قاتل جوړ کې، انتظار ورته وکړه. دا خوښه صفت دی چې یو سړی دی په چا باندې د چا قرضه ده او هغې نه ادا کوي، هغه په خپله باندې مظلوم کار کوي، خو ځان نه خبره ده. داسې نه چې اوس هغه په دې کې شي چې هلکه بس خو قرآن او حدیث چې انتظار کوو، نه، دا چې څوک انتظار کوي دا هغه صفت دی. چا ته چې انتظار کېږي دا صفت نه دی، دی د عیب نه ډک دی، دی د عیب نه ډک دی چې دی ټال مټول کوي یا نور څه کوي، دی د عیب نه ډک دی. لیکن دا د هغه سړي صفت دی چې یو سړی تنګ دسته دی، ته هغې سره تعاون کوي او هغې ته انتظار کوي. دا تعاون البر والتقوا. یو سړی محتاج دی، ته هغه له څه ورکړې؟ قرض وله ورکړې، محتاج دی قرض ورکړې. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی دی هغه یو سړي ته 2 ځله قرض ورکړي، دا حدیث شو لکه یو ځله بې صدقه ګڼي. لکه فرض کړه 10,000 روپۍ دي، یو ځل یې قرض ورکړي او هغه ادا کړي، بل ورځ هغه بیا راغی محتاج دی، بیا ورله 10,000 روپۍ قرض ورکړي. دا حدیث شو لکه د دې اولنۍ کومه 10,000 ورکړې وي هغې پې خیراتي کړي، صدقه شوه، دومره ثواب ورته ملوي. نو یو سړی دی هغه محتاج دی، تا د پته بې عزته کېږي، اوس تر هغه سره تعاون نه کوې، نو چې تعاون نه کوې نو که فرض که هغه بې عزته شي ګناه وشوه، که هغه بې عزته شي مظلوم شو، یا به مظلومي یا به ظالمي. یو طرف ته ظالم راغی بل طرف ته مظلوم راغی، معاشره به ورانېږي. خو که فرض که تر هغه سره امداد او تعاون وکړې او د هغه چې کوم ظالم دی هغه ته پیسې په زور غواړي یا نور څه مسلې دي، د هغه خوله بنده شوه او معاشره کې دي ګناه ختمه کړه، ظلم دي ختم کو، ظالم او مظلوم په منځ کې جداوالی راوستو، ظالم دي د مظلوم نه راخ کودو او مظلوم دي د ظالم نه بچ کو. دا تعاون البر والتقوا دی. دا په امداد دی، په نیکۍ کې، په پرهیزګارۍ کې، او دا د ګناه مقابله وکړه، په معاشره کې د ګناه څه کړه؟ دا دې ختمه کړه. څلورم نمبر وبذل الجاه. یو سړی دی هغه د چا د حاجاتو دپاره په خپله خو څه ورسره نشته، زبان هم کار نه کوي، تعلیم باندې څه نه پوهېږي، پیسې هم ورسره نشته دی، لیکن څه نه څه مخه شته چې یو ځګي ته لاړ شي نو د یو مظلوم امداد کولی شي، چې هلته ورچاسې کښېني نو خلک د هغې تعاون کوي. لکه تاسو په خپله ګورئ یو سړی د هغه پلار دی یا یې مور ده، خبرې هم نشي کولی، خبرو چل ول هم سم نه ورځي، خو لیکن چې کله په بل بچي پسې بوځې نو چې هغه غلی کښېني نو هم بس کار وشو، ځکه د هغې سره یو جاه ورسره دی، یو تعظیم ورسره دی، یو قدر ورسره دی. هغه زبان چلی او که نه چلی، که هغه پیسې ورکوي او که نه ورکوي، که هغه حکم کولی شي او که نه شي کولی، لیکن دې سره چې په هغه ځای کې کښېني نو د هغه تعظیم، د هغه قدر، هغه د مظلوم حمایت کوي.
تاسو نه ګورئ ډېر کله دي خلک چې دی سپندرو به یې هغه بوځي خبرې نشي کولی خو چې کله وایي هلکه دا خو پلانکې را پسې راوستو مړه ظالم وایي مونږ غر کې اوس خو چې سم پښتون یې ګورئ سم پښتون نو پښتون مختون جوړې موړې نه کوي پښتون والا جوړ موړ والا خلک نه دی دا دوی چېرته معافي نه کوي نه پکې د معافۍ ماته شته نه پکې د جوړې ماته شته او ځان ته کره مسلمانان وایي په خپل مسلمانۍ باندې فخر کوي تش په څه شي باندې په روژه باندې وایي مونږ روژې نیسو وایي څه روژې نیسي نسواري ته خو دې چې روژې نیسي په بازار کې شل جګړې کوي او په کور کې شل جګړې کوي ستا خو دغه روژه ده او کنځلي څومره کوي ستا روژه خو په سیند باندې ډاو شوه یو روژه چې کومه دی سنډې نور کارونه نو خیر دی که څه کې معافي در پکې نشته دی د زړه صفایي در پکې نشته دی د ورور مسلمان سره امداد او تعاون د پښتون سړي کار دی چېرې زه د خپل ورور سره او د تربور سره تربور چې ورته ته وایي د تره زوی سره د خاندان کې یو بېوسه بېکسه سره څه تعاون امداد وکړم دا خو په تا کې نشته دی د غیر سره کوي یو ځکې ته بل ځکې ته به دا غش ولي لیکن پخوا ګاونډ کې په کور کې نږدې ورته سړی د هغې سره تعاون نه کوي ولې یاره دته پته ولګي دی مالداره دی ها یا داسې ښه دی یو کس یو ځل ما ته ویلي دلته یو زنانه ده ویل هغه چې څوک بیمار یي که نه څوک بیمار یي نو دا راشي سر ته کیني و چاړي خو چې بیا هغه خوشحاله یا په خېټه موړ شي وایي د دې ورسره ورانې ما دا غټه منافقه ده دا به جهنم ته ځي د دې نه غټه منافقه نشته دی دا ځکه دا چې راغله نو دا جاړي نه دا خاندي دا په دې مړي پسې په دې بیمار پسې جاړي نه دا خاندي دا خوشحاله ده لیکن د خوشحالۍ اظهار دی په څه کوي په جړا باندې کوي په جړا باندې ځکه چې مسلمان خو دې ته وایي چې هغه څنګه د مسلمان په غم باندې غمجن کېږي د مسلمان په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي د هغه په صحت باندې خوشحالېږي د هغه په مالدارۍ باندې چې حلال رزق ورته ملاو شوی دی خوشحالېږي دا نه جره اوس په دې وخت کې جاړم او بیا چې کله هغه ته ښه حالت ملاوېږي زه بیا خفه یم نه دا ښه حال نه دی د دې وجې نه خپل جاه استعمالوي نبی علیہ السلام فرمایي چې اشفعوا توجروا ښه شفارس کوئ د خلکو هسې ورځئ تاسو ته به اجر سوي دا به ملاوېږي من یشفع شفاعة حسنه یکن له نصیب منها که سفارش دې وکړو نو تا ته به د هغې حصه دا ملاو شي شپږم نمبر اصلاح بین الناس په دنیا کې د ټولو نه ښه کار دا هم دی تعاون دی په بیر او تقوا کې چې چېرته د چا په منځ کې زړونه مات دي که نه ضرور شي د هغه په منځ کې جوړه راوله جوړه به جوړې ته څوک پرېږدي ها جوړې ته خو تا څوک نه پرېږدي قسم دی حیران دریان به شي دې خلقو ته د ایمان ته سړی حیران شي د مسلمانۍ ته دې سړی حیران شي زما به یو سړي باندې دومره اعتبار و چې چا به وویله که نه د بلې پاټۍ سره و زما به دومره اعتبار و دومره یقین او دومره مې خوښ و چې مال دا خو ډېر ایک نمبر سړی دی یاره بله ورځ چې دی په یو کار کې چې مخې له راغی حیران دریان شوم ما ورته چې که الله دې غر که ته خو د هاتي غاښونه دي هاتي کې دان دي کانې کې اور کانې کې اور ته خو دومره ښایسته ښایسته خبرې کوې او دومره پستې پستې خبرې کوې چې زما زړه دې ګټلی دی زه پالسانه ګوره دوکه کېږم نه پالسانه سړی پاس کوم نه بل یو ناتخوان پاس کړی په دې کې په یو ختم کې ورته مې مالکه ناتخوانه تاره د مقررینو خط بیان وکړو د ټولو مقررینو ډاکټرانو شیخانو دوی موضوع حدیث ویله او تا چې کوم دی نو صحیح ما زه پالسانه ګوره ناتخوان پاس کوم نه خو ما ته پاس کړی ایوار مې د وروسته سم یو ملګری هغه ته ویل خو خټک مې ماله 1 لک روپۍ راکړې وایي وایي پاس شوې خبره دا ده چې پاله سنم وایي چې ما دوکه کولی زه یې دوکه کړم ما د دومره بهترین سړی چې یاره زما مخې له راغی یاره دا جوړه دې ته څه ضرورت دی جوړه کول نه دي پکار ګوره دا یاد ساتئ زه بار بار دا خبره کوم نن په بل باندې یو کار راغلی دی یو غم راغلی یو پریشانی راغلی ده او دا به خامخا کېږي د یو طرف زیاتې کېږي د بل طرف زیاتې کېږي دا خو به کېږي نو چې زیاتې نه کېږي نو بیا جګړې کوم طرف راځي دا خو کېدلی نه شي خامخا یو طرف ته زیاتې شوی یو طرف په چې کوم دی هغې کې مظلوم یو به ظالم وي د دواړو په منځ کې به ته څه کې جوړه کې لیکن دا یاد ساته چې همیشه دپاره دا سوچ کوئ دا په ما باندې راغله کله چې ته د راحت په ټایم کې چې ته بلکل روغ موټ یې په تا باندې هېڅ غم نشته دی او تر دو کسان په منځ کې جوړه راولې د هغوی په منځ کې زړونه یو ځای کې نو
الله به خو ولتا بچ کړي د دې مصیبتونو نه د دې پریشانونو ځکه چې انسان دی هغه د بل کور وران نه غواړي الله چېرته د کور نه ورانوي د دو کسانو زړونه وران نه غواړي د ښځې د خاوند نه وران نه غواړي نو الله تعالی د ده زړه چېرته هم چې کومه دی نه ورانوي نه د کور نه ورانوي د ده تعلق نه ورانوي نو چې د زړه داسې دی سوچ یې داسې دی فکر یې داسې دی چې دی صلح کوي دا ډېر غټ تعاون دی د معاشرې سره کم خلک چې دا کار کوي که نه د هغې سره تعاون کوي هغې له حوصله ورکوي که څوک حوصله ماتوي که نه تاسو یې حوصله ورکوي که څوک د هغې مخالفت کوي تاسو یې جواب کوئ چې ورته ډېر په غلط باندې روان دی هغه چې کومه کار کوي دغه کار څه دی دغه کار ټیک دی د دې وجې ابو درداء رضی الله فرمایي چې رسول الله فرمایل چې زه تاسو دا یو غوره عمل نه ښیم د درجې په اعتبار سره چې هغه د نفلي روژو نه د نفلي منځونو نه د نفلي صدقاتو نه بهتر دی قالو بلا وایي چې د الله رسوله ولې نه مونږ ته بیان که نبی علیه السلام ورته ویل د دو کسانو په منځ کې جوړ راوستل دا یو بهترین اصلاح ده دا د نفلي صدقاتو رجوع منځونو نه او د خیراتونو نه اوچت شوی دی ځکه هغه ستا انفرادي عمل دی او دا کومه جوړ چې تا راوستو دا اجتماعي عمل دی هغه ستا انفرادي کار دی او د دې سره تا زړونه یو ځای کړه کورونه دې یو ځای کړه او چې تا کورونه یو ځای کړه نو تا ډېر غټ کار وکړو تا په سوونو خلک یو ځای کړه تا د سوونو خلقو چې کومه دی نیکي واخیستله او دا مخکې ستا یو انفرادي عمل دی نو چې کوم انسان کې دا صفت وي نو هغه الله تعالی چېرته په دې غمونو کې نه اخته کوي لہذا همیشه کوشش پکار دی چې اصلاح کوو او ظلم نه کوو زیاتی نه کوو د خلکو منځ کې ورانې نه راولو او دا زړونه دا پاکول پکار دي ریګمال پسې راغېستل پکار دي اوس پاکېږي نو څه وکړو زنګ شوي دي او بیا زنګ شوي څه کوي چې داسې ته بای ته چې کومه دی نو خیره نیولی دی چې هغه لرې کول هم ګران کار دی دا لرې کول پکار دي دا زړونه پاکول پکار دي معمولی غوندې ژوند دی دا تاسو وګورئ د مر خو خبره وایي د هر شي ګرنټي شته مر خو داسې دی چې بس پته نه لګي نه په ورکوټي دی نه په مشر دی نه په کشر دی ځان هم لیونی کړی دی پته نه لګي چې څه په ذهن کې څه پراته دي نه دومره زورور یو دومره زورور چې څومره زورور هغه مخکې قومونه وو هغه شان زورور خو نه یو که نه کمزوري خلک یو قدم کمزوری دی وجود هم کمزوری دی عمر هم کم دی سوچ او فکر هم کم دی تیر شوي قومونه وو چې په قداور خلکو قد زیاتو زور زیاتو عادیانو عادیان شپېته او یا فوټه لوړ انسان مخې ته به ته څه شی د هغې مخې ته څه طاقت دی زمونږ عمرونه شپېته او یا اتیا کاله عمر اوسطا نبی علیه السلام شپېته او یو په منځ کې وایي د هغوی تیر شوي قومونو نوح علیه السلام د قوم 1.5 کاله عمر دی 1400 کاله عمر د هغې د عمر په مقابله کې زموږ څه عمر دی دومره لوی عمر والا هم تیر شوي دي او د دې ځمکې لاندې شوي دي او دومره لوی قد والا خلک هم تیر شوي دي د دې ځمکې لاندې شوي دي موږ هم روان یو په دغې کندې کې او پراته یو سبا له برابر یو ټیکټر خاوره چې کومه دی واړئ او بیا پکې لاندې پراته یو بیا به هیڅ هم نه وي نه به جاهي نه به مالی نه به نسبي نه به حسبي او نه به د ورانولو کوششي ولیکن شیطان چې به سړي مسلط شي که نه شیطان نو د هغه نه هم دغه شانتې خر جوړوي پرون موږ په ترجمه کې ویل پرون چې شیطان چې کوم سړي مسلط شي که نه ورته وایي دا کوه دا کوه دا کوه دا کوه نو چې کله دی هغه آخري ډیګرۍ ته ورسېږي که نه د شرمېدلو ډیګرۍ ته نو په دغه ټایم کې دی چغې کړي شیطان ته چې شیطانه زه خو شرمېدم هغه ته شرمېدلی ښې وایي زه خو الله نه یېرېږم زه نه لاړم اني اخاف الله شرمېدلی ښې دا موږ شیطان شرموي او د شیطان مقابله پکار ده چې د شیطان مقابله وکړو نو شرمېږو به نه چې د رحمان حمایت وکړو د رحمان ملګري شو د حزب الله ملګري شو نو موږ به عزتمند یو شرمېږو به نه او چې د شیطان ملګري شو نو همیشه به ذلیله یو همیشه به شرمېږو الله تعالی دې زموږ دا صفت پیدا کړي چې موږ تعاون البر والتقوا ولا تعاون الاسم والعدوان د دې آیات مصداق څه شو جوړ شو الله تعالی دې په موږ باندې رحم وکړي او مردگان دې الله وبخي کومه چې وفات شوي دي نږدې لري الله تعالی دې بخشش نصیب کړي الله دې معاف کړي او څه بیماران دي هغوی درخواست کړی الله شفای کامله عاجله ورکړي او الله دې په موږ باندې رحم وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار